ابن جوزی رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې د ښځې لپاره ضروري ده چې د خاوند په تکلیفونو باندې د غلام غوندې صبر وکړي، یعنی د یو نوکر غوندې صبر وکړي، څنګه نوکر د آقا او د مالک په تکلیفونو صبر کوي، نو دا دې په صبر وکړي. یو پیرا عبدالملک بن مروان مخکې د یو وینځ تعریف وشو چې په هغې کې ډېر زیات صفات بیان کړ، نو عبدالملک د هغې د حالت تپوس وکړو، د ښځې ورته جواب ورکړو دی وینځې وایي زه خپل زړه ته کله هم دا خبره د ایرولو موقع نه ورکوم، د خپل زړه نه دا خبره نه وباسم چې زه ستا د ملکیت یو شی یم، یعنی ستا یو وینځ یم. عبدالملک ته وایي یعنی چې ته څه فیصله کوې ما سره زه په هغې باندې صبر کوم. عبدالملک چې کله دا واورېدل وی د دې بیبي دا یو خبره، دا یو خصلت دا د دې د ټولو کې خوبیانو خصلتونو برابر دی، دا د هغې نه زیات دی. او د خاوند د حقونو خیال په باره کې دویم عمر بن سعید رضی الله تعالی عنہ روایت کوي چې حضرت علی او پیر په حضرت فاطمه باندې سختی وکړه، نو دا لاړه کور ته رسول الله مبارک ته ګیله ورکوله، حضرت علی ورپسې شاته راغی او پټ ودرېدی چې کله رسول الله مبارک ته دا خبره وکړه، رسول الله مبارک فرمایل ای زما خوږې لورې ته د علی د سختۍ شکایت کې زما خبره واوره او پوه شه هغه ښځه هرګز ښځه نشي کېدی چې هغه د خپل خاوند خواهشات پوره نه کړی شي، د خپل خاوند تابعداري ونه کړی شي، هغه سره صبر ونه کړي، دا ښځه نه. نو حضرت علی خاموش ولاړو، حضرت فاطمه چې واپس راله حضرت علی ورته وفرمایل چې آینده به زه داسې یو کار نه کوم بس چې تا ته ناخوښ. نو حضرت فاطمه ووی چې په رب قسم زه به هم داسې کار نه کوم چې کوم تا ته ناخوښ ته پرې خفه کېږې. نو لہذا په دې باندې عمل کول، خپلو بیبیانو ته د دې نصیحت کول. خپله بچی یو بزرګ دی، کله چې د لور واده کېدو لور ته نصیحت کولو، مونږ خلک لور ته دا وایو خواښې له به جواب کړي، یور له به جواب کړي، سر په سر به چلېږي، دا به نه ورکړي، خپل بچی به نه پرېږدي، داسې نه ښه نصیحت کول. په هغه نصیحت کې څه وایي وایي بچې ښځې د دې حق زیات څه دي حقداري دي چې دی ادب وښولی شي دی ته، ما د پاره ضروري ده چې تا ته ادب وښیم، خپل خاوند سره د وینځې د غلامې غونته وخت تېرو او هغه ته دومره مه قریب کېږه چې هغه تا نه بیزاره شي، دومره تکلیف مو ورکوه چې ستا نه اړه موړ شي، او مته دومره لرې کېږه چې ته په یو بوج جوړ شي، یعنی یو چې ډېر ورنږدې شي نو انسان تنګ شي، او یو دا چې بار بار مطالبه ورسه نو بوج جوړ شي چې دام ني. نو لہذا ته د دې دپاره خیال وساته. وایي ما ستا مور ته ویلي دي څه ویلي چې ما ته څه کړی معاف کړی دې دپاره چې ته همیشه زما محبت کې باقي، او دویم کله چې زه غضبناک شم غصه شم نو زما د شرافت په باره کې لعن طعن بدې ردې مه وایه، ځکه زه وینم چې ته کله څه کې محبت او تکلیف دا چې کوم دی په یو ډه کې جمع شي نو دغه دواړه نشي ودرېدی. لہذا چې کله زه غصه شم نو زما محبت طرف ته ګورم، ځکه رسول الله مبارک هم فرمایي چې یو سړي سره معامله راشي نو کله بده خبره کوي د هغه لږ ښه یادوئ چې دې سړي ما سره ښه څومره کړي دي. ښځې ته خاوند غصه شي نو دا دې وایي چې د خاوند زما خیال څومره کړی دی، زه یې والدین زما حقونه پوره کړي، دا ټولې خبرې دې رایادې کړي. او رسول الله مبارک دا هم فرمایي لہذا یو ښځه خاوند به تنګ شي نو طلاق به ورکړي، نو خاوند له خو به دی نه ښه ښځه میلاو شي، خو ښځې له ښه خاوند میلاوېدل دا په قسمت باندې دي. لہذا کومو ښځو له مولیان میلاو دي، نیکان، تبلیغیان، امیران، صاحبان، ښکلې خاوندان ورته میلاو دي، نو په کار دا دی چې دی د دوی قدر او احترام وکړي، د قدر په نګاه دې ورته ګوري، ځکه الله د دوی احترام کوي. نو تاسو هم د دوی احترام کوئ او ړونه یې مه ازاروئ، ځکه دا الله والا خلک دي، په دې باندې صبر کوئ، الله به د دې صله درکوي. دعا وکړئ الله دې زموږ نه رضا شي، دا درس دې الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړي، په دې باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي، کمې کوتاهۍ دې الله معاف کړي، دې قرآن په برکت سره دې الله اسلام غالب کړي، کفر مغلوب کړي، دې قرآن په برکت سره دې الله بلاګانې مصیبتونه بیمارۍ ټولې زموږ نه ختم کړي. بیماران اهل اسلام څومره دي سره زموږ د کور، څومره بیماران دي سره زموږ استادانو،
بالخصوص زموږ استاد احساق صاحب الله دې ټولو ته صحت کامله عاجله مستمره دایمه نصیب کړي مردگان اهل اسلام څومره وفات شوي دي آدم بابا نواله تر دې ساعته پورې الہ العالمین ټول رکوع ته دې ثواب ورسې خاص د رسول الله مبارک ته سره زموږ د والد ګرامی یا الله د لوی سفر مونږ تم را په غاړه نه دی قرآن په برکت سره آسان کا قرآن خانه مو جوړ کړه یا الله قرآن زموږ ملګری وګرځوا په دنیا په قبر په محشر کې یا الله په جنت کې یا الله مونږ د دې نه مو بیلوا الہ العالمین دی قرآن په برکت د چا څه مسائل دي مشکلات کی پریشانی دي ټول حل کا روزګارونه د چانشته حلال روزګار ورکا حرام مشتبهات و منیات و نمو ساته پلګه کی برکت واچما اولاد د چانشته سره زما نیک عمل صالح حیادار پاک دامن با اخلاق با کردار با صورت با سیرت حافظ عالم مجاهد قاری اولاد ورته نصیب کا الہ العالمین د چا اولاد شتنا پرمان دي نیک عمل اولاد نیک عمل کورته دسترګو یخوال وګرځما یا الله رقم ولکانو د جنکو کورل نه دي آباد یا الله الکانو ته نیک بیبیانی جنکو ته نیک الک